نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. سورة الفتح شپږشتمه پارا 28 آیت دی. صلح حدیبیہ واقعہ مخکې ذکر شو. آیاتونو کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د صلح حدیبیہ نه بعد بشارت او خوشخبری ورکې چې تاسو به د حرم شریف ته په امن باندې داخل شئ. تا چې کوم خوب لیدلی دا خوب ستا رښتیا دي. تاسو به خامخا ضرور به ضرور مسجد حرام ته داخل شئ په امن باندې. تاسو به حلق کوئ، د خپل سر ویښته به کټ کوئ چې کوم افضل او بهتر دي. حاجی صاحب که د حرام نه ځان وباسي د حج یا د عمرې احرام نه، نو بهتره دا ده چې حلق وکړي او جایز دا ده چې قصر وکړي. ویښته ګنجي کول دا بهتر دي او ویښته واړه کول دا جایز دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 دعاګانې ویښته ګنجي کوونکو ته کړي دي. رحم الله المحلقین، رحم الله المحلقین، رحم الله المحلقین. څلورم دعا یې قصر کوونکو ته کړي. اگر چې نن سبا زموږ مسلمانان په ویښتو باندې عاشقان هغه افضل په ځای باندې جایز کار کوي، ویښته پرېږدي واړه واړه ته کټ کړي. الله پاک فرمایي چې تاسو به حلق او قصر کوئ، یریږئ به نه د هېڅ چا نه. دا خوب به ستاسو رښتیا کېږي. او په دې صلح حدیبیه کې چې څه دي تاسو ته معلوم نه دي، الله ته معلوم دي. دې کې تاسو ته ډېر خیر دی. ظاهراً پریشانی او تکلیف، حقیقت کې خیر دی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت الله پاک اثبات ذکر کوي چې دا پیغمبر مونږ ولېږو، دله مونږ دین حق ورکو، هدایت ورکو د پاره دی چې الله پاک دا خپل دین په دې نورو دینونو باندې غالب کړي. نبی علیہ السلام دین الله پاک دا په نورو دینونو باندې غالب کړي. د پاره پیغمبر علیہ السلام لېږلی. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام اوصاف او صفات بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله پاک اعلان کوي چې دا محمد رسول الله دی. قرآن کریم کې دا کلمه یو ځای کې راغلې ده. موږ ستاسو کلمه کې دوه جز لا اله الا الله او دیم محمد رسول الله. اغه محمد رسول الله جز د کلمې په دې صورت کې راغلی. منیر کافر بی ایمان وی لا اله الا الله په قرآن کې شته، محمد رسول الله نشته، په بی ایمان ده. الکه دا سلبیخ 50 کال چې ته کوم مولا وینا هغه وخت دا کلمه قرآن کې وکنه، اوس پکې پیدا نشته. مخکې چې کوم دین هغه ټیکو که غلط، که مخکې دین ټیکو نو اوس مرتد، او که د مخکې دین غلط اوس ټیک شي نو پخوا مرتد وي. که سلویخ 50 کاله خو دغه دین سم و، اوس چې د نوې نوې قصې شروع کړي نو هغه زوړ کار غلط شو. نو یا مخکې غلط وي یا اوس غلط وي. هغه په کلمه اعتراض کوي، لا اله الا الله شته، محمد
رسول الله نشته. حالانکه دا خود مسلمان د ایمان حصہ ده. صرف په لا اله الا الله سړی مسلمان نه دی. عیسیان هم لا اله الا الله لیکن هغه محمد رسول الله نه مني، مسلمانان نه دي. يهوديان هم لا اله الا الله لیکن محمد رسول الله هغه نه مني، نو مسلمانان نه دي. دا ایمان د پاره بنیاد د لا اله الا الله تشریح محمد رسول الله کړی ده. او کته لا اله الا الله منم نو څنګه مني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تشریح کړ هغه به مني، الب مسلمان یې. الحمدلله موږ د کلمې دواړو جزونه منو، لا اله الا الله منو، محمد رسول الله هم منو. الله دې مسلمانان د منیر شاکر فتنګر د شیطانی وسوسو نه وساتي. او بیا الله پاک د مؤمنانو چې د نبی علیہ السلام امت کې اولنی مؤمنان صحابه دي، داغي 5 صفات بیان. اولنی صفت الله جل شانه دا ذکر کړي چې دا مؤمنان دی په کافرانو باندې ډېر سخت وي، کافرانو سره به بیخي نه لګي، لیکن په خپل منځ کې به دوستان او محبت کوونکي. موږ تاسو د صحابو د خپل منځ قربانې بار بار اورېدلې چې خپل منځ کې څومره محبت. د دریو صحابه کرامو دا زخم کېدو واقعات تاسو اورېدلې. یو وی مالو کو واکه بل आवाज کو مالا بل وی مالا، هغه وی زمانہ والا غل ورک نسک په غل ورک چې دیم پسې درې موزه کاغه ته غل یو څه زخمی د تندې په حالت کې د مرګ په سلګو کې کله چې دا ابو وډون کې دریم لرسه هغه شهید کیږي، چې دیم لراځي دیم شهید کیږي، چې اول لراځي شهید کیږي. دا ایمان غواړي. او دا د صحابه کرامو د خپل منځ کې کمال محبت. الله قرآن کې د صحابو صفت ذکر کړي چې کافرانو سره به سختی کوي، مؤمنانو سره به نرمي کوي، خپل منځ کې به محبت کافر سره به بیخي نه لګي. دا د مؤمن صفت ته او په مؤمنانو کې اولنی مؤمنان صحابه دا دغه اولن صفت. دیم صفت د صحابه کرام چې دی با رکوع او سجدي کې یعنی ډیر مونږ گزار مونږونه بکی. تب هر کله چې ګور دی بکله پر رکوع کې پروت او کله په سجده کې نه عبادت ډیر کوي. دام د صحابه اولن مصداق ته چې صحابه څومره مونږ گزار عبادت گزار. او دریم دا صحابه کرام بد الله فضل غواړي. او سلورم د دې صحابه کرامو په وجود باندې به علامات د عبادت ګوري. دی به دومره عبادت کوي چې د دې مخونه به پړقېږي چې دا نیکان او عبادت گزار خلک. او بنظم د دې صحابه کرامو صفت په تورات انجیل کې الله پاک کړی. صحابه صفت په تورات انجیل کې تاسو ترجمه په بیان کې بار بار ویل شوی د عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت کې چې داغو علامات باقاعده په تورات انجیل کې موجود. د بیت المقدس د فتح په موقع باندې عیسایان مولیان کې ناس تو هغه قتل چې مسلمانانو کم باچا براته بیت المقدس په فتح کوي. غلام وسرو غالبا اسلم نو هغه پسورلې ناس ته عمر فاروق سے په پیاده روان دي. د اوخ پړی نیولې دي، یو چپل اخلیدل د لاس کې نیولې دي، یو اچولې خپل منځ کې تفسیرې وی چې تاسو سورلې ناس د مسلمانانو باچا وچاوي دا خطر علماء आवाज ورکړي چې دا خطر دا د مسلمانانو بادشاہ دی په بیت المقدس فتح کوي. وی دا زمون په کتاب کې لیکلي دي چې د آخر زمانه د پیغمبر امتی هغه راځو بیت المقدس په فتح کوي. او داغه علامه بداوي چې داغه به یو چپړ لاس کې بل به چولې لیدلی وي. نو د صحابو صفت په تورات انجیل زبور کې راغلی. د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام بیا د دې صحابه کرام او د دین اسلام مثال الله پاک دا بوټي سره ورکړي.
صحابه کرامو د دین اسلام مثال لکه فصل دی. دا فصل چې کله تازه وي نو دی نری کچه تیغه روباسي، لکه مثال د غنم دانه ده چې کله تیغه روباسي لږ وخت به تیر شي نو دا تیغه لږه کلکه شي، دې کې هغه وړه غوندې نچو بمبل پیدا شي، ورکوټې غوندې. نو چې لږ نور غټ شي نو د دې دا تنه مضبوطه شي، نو که هوا یې خوځي پاڼې خوځېږي او نور بوټي ولاړې. او چې کله دې اندازې ته ورسېږي نو زمیندار دا فصل بیا خوښي چې بس که خیري فصل برابر شو. دا د مسلمانانو د دین اسلام حال دی. په دین اسلام باندې څلور حالات تیر شي. ابتدائی دور کې مسلمانان او دین اسلام انتہائی کمزوری لکه د تیغ ډېر نازکی کمزوری. کله چې هجرت نو شي، کله چې تیغه لږه اوچته شي لږه کلکه شي، د هجرت نه بعد مسلمانانو ته لږ تقویت میلاو شو نو په کافرانو به حملې کوي، لږ مضبوط شو. دریم چې بیا لا تیغه لږه اوچته شي او تنې پیدا شي، دا هغه وخت کې چې کله د خلفای راشدینو کې د ابوبکر صدیق صاحب او د عمر فاروق رضی الله عنهما دور چې په دې دور کې اسلام دومره غالب شو چې د قیصر روم او د کسرا فارس بادشاہي وسره ختم شي، اسلام ډیر مضبوط شو. او داغې نه بعد لږ نور چې بیا مضبوط شو نو د حضرت علی او حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دور کې چې مسلمانانو ډېر غټ علاقې فتح کړو. څنګه چې په دې فصل څلور حالات تیریږي دغه رنګ فصل صحابه کرام باندې هم او په دین اسلام باندې هم دا څلور قسم حالات تیر شوي دي. اوس دې څلورم قسم حالت کې مسلمانان خوشحاله او کافران خفا، او بیا الله پاک دې مؤمنانو سره د مغفرت او د لوی ثواب وعده کړي. دا دلیل د صحابه کرامو د صداقت او د حقانیت کې صحابه دا نیکان خلق. ولی الله پاک فرمایي د مؤمن صفات تا او هغه صفات ټول صحابه کې موجود دي، او دغه مؤمن سره الله وعده کړی دا د مغفرت او د لوی ثواب یعنی د جنت. نو جنتیان صحابه شو. نو چې یو سړی را پاسه او صحابه پسې خبرې کوي نو موږ به بغیر شک شبهې وایو چې دا سړی مسلمان نه دی، ځکه چې قرآن چاته جنتیان ویلي دي د هغې پسې خبرې کوي. نو دا صحابه کرام دا د هغې صفات دي. الله پاک دې موږ او تاسو سره صحابه کرامو سره محبت او د هغې په شان په دین اسلام باندې د ژوند تېرولو توفیق نصیب کړي. نو فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتحقیق سره اختیا کا الله پاک د خپل پیغمبر خوب په حق باندې. سورت په شروع کې ویلو نبی علیہ السلام خوب ولید چې موږ مکه مکرمه ته امن کې داخل شو. لتدخلن المسجد الحرام تاسو خامقا داخليږي مسجد حرام ته ان شاء الله کچر الله پاک ته منظور امنین امن سرا محلقین رؤوسکم خرون کی بوي د خپل سرونو ته ویختو ومقصرین او کټ کول کی به د خپل ویختو لا تخافون تاسو باندې یریږي فعلم ما لم تعلموا پس الله پاک پیږي پر صلح کی پاغس چې تاسو به نه پیږي فجعل من دون ذلك فتحا قريبا پس الله پاک وګرځول دي سر نږدې او نږدې فتحه چاغه د خیبر فتحه هو الذي ذا الله پاک غزاد ترسل رسوله بالهدى چې ویلي خپل پیغمبر په هدایت باندې و دین الحق او په دین حق باندې ليظهره على الدين كله د بارا دي چې الله پاک غالب کی دا خپل دین په ټولو دینونو باندې وكفى بالله شهيدا كافي الله پاک گوا محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پاک رسول دی والذین معه وکسان چې د سره دي څوک ور سره صحابه
اشداء علی الکفار دا بسخت بی پا کافرانو سر بین لگی رحماء بینو پا خپل منس کی با نرمی خپل منس کی با مومنان محبت کی تراہم تبیوینی رکان پا حالت دا رکو کی سجدنو پا حالت دا سجدہ کی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا دی بلٹی دا اللہ پاک فضل و دا اللہ پاک رضا مندی دا دی کار ببلنی بزر وقتی با کوشش کی چی اللہ منگ نرازاش نا مسلمان شان بنداوی چی دی اقبل جن کے پہار لمحہ کی دا کوشش کو کی چی اللہ پاک تی نرازاش سیماہم فی وجوہم من اثر السجود علامی دا دویبا دی پمغن کی دا تارو دا سجدونا ذالک مثلهم فی التوراتی دا دوی دا پارا مثال دی پا تورات کی ومثلهم فی الانجیل و دوی مثال دی پا انجیل کی کا زرعن پساند فصل اخرج شطعہو چرو باسی خپل تیغا غنم دانا دیو کرل مثال فصل اگا اول نکچا نرے تیغا رو باسی فآزر اوپس دا تیغا کلکشی فاستغلد و بیا غٹشی فاستوا علا سوقی ادریگی دا برابر شی دا تیغا پخپلتنا باندی یعجب الزراع تعجب کی فصل کرن کی دیل یعنی زمیداران لیغید بیم الکفار او غسکی پدیبان کافران وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد کرد اللہ پاک دے کسان سر جغی مومنان دی او عملی کری دنے کے منہم تدوین مغفرتن دبغنی اجرن عظیم و دلوی ثواب اللہ پاک مومنان سر دا وعد کرد چی مومنان جان کی دا صفات راولی اللہ پاک باقی تدا جنت ورکی واخد آمد اللہ رب العالمین